د اسلام بل چا پاس کړی دی یاره خو غټه دوکه مونږ سره کېږي ننم چې کمدنو مولانو ټونو ته ولاړي مونږ وایو چې د شریعت دا بل مونږ پاس کړی که نه دی نن بل پاس کوي رضیت لکم الاسلام دینا د اسلام بل چا پاس کړی دی الله پاس کړی دی رضیت لکم الاسلام دینا الله وی د ژوند تیرولو نظام او قانون او طریقه می تاسو له اسلام خوښو څه می له خوښو اسلام ما غرض داو چې ذهن تاسو دې ته برابر شي چې دا ملکی سیاست نه او دا د مجرمانو له سزاګانې ورکول د مالونو فیصله کول د جیدادونو څه کول فیصله کول د مرګ او د جوبلی او د طلاقونو د میراثونو فیصله کول دا ټول به پس کی وي اسلام کی او دین کی بلکې دا ټول دین دی ټول څه شی دی دین دی یعنی دا دین دی اوس که یو سړی دغه کارونه د مرګ او د جوبلو فیصله د ملکی سیاست طریقه او دارنګ چې کمندونو د نکاح د طلاق او د مټیزو فیصله دا ټول چې کمندونو د الله رب العزت په قانون کوي نو د ان الدین عند الله دغه چې کمندونو اسلام دی دا څه شی دی اسلام خو په دې طریقه باندې نه کوي په دې طریقه باندې نه کوي نو دې په دغه طرف کې د دین نه اوت دی اوس جو خبره صح په دغه ځای کې د دین نه څه نه اوت دی بهر دی د دین نه بهر دی بیا اوس چې د چا په طریقه کوي نو د هغه په دین دی او ما چې کمندنو هغه فیصله د شریعت په طریقه وکړه انو د اسلام په دین په کنه ده او کدا ما د شریعت په طریقه و نه کړه او په بل طریقه مې وکړه نو دا د الله دینو او کده غیر الله دینو دا الله خو نه شو کنه دا سه غلا سزا ورکولو دا سه چې کمندنو شراب خور له سزا ورکولو دا رنګ چې کمندنو چا چې د زنا کنځلې وکړي غله سزا ورکولو زنال زانی له زناکار له سزا ورکولو دا سنوري سزاګانې دي غړ غړ جرمونه دي د اغه سزاګانې هغه چې کمندونو شریعت مقرر کړی دي اوس د اغه په ځای باندې یو بل طریقه چې کمندونو مقرر کړی شي او پاغي باندې چې کمندونو فیصله کیږي او پاغي باندې یو سړی رواني نو دا به الله طریقه وي کدا بل چا طریقه وي اوس په دې پوه شو ګورې لږ د قران نه مثالوم پنځپیره سره خو بغیر د قران نه خبره نه مني د آیات نه کم یوسف علیه السلام رور ایثار کړو د کیسه ده کنه بار کې ولا جامې خو رور څه کړو یوسف علیه السلام په ملک کې د غل سزا بدل و دا غي په قانون کې د غل سزا سوا او چې کم غلی نیول دی او هغه چې د کم وطنو انو په هغه کې د غل سزا بدله و یوسف علی السلام تاسو کو چې تاسو داسې تړي له څه سزا ورکوي هغه ورته وی مونږه هغه سړی دا غنو کړ کو چې دا غلا غ قیمت ته هغه پوره کینو بیا را پری دي زمونږه خدا سزا ده نو یوسف علی السلام کو روري سارول مقصدو رور څه مطلب اغه تعالی رب العزت سوئی ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک داغی غل سزا ته دین ویلی ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک نو یوسف چې سار کړه خپل رور په قانون د بادشاہ قانون وته وي دا قانون دارنگی سورۃ نور کې الله رب العزت وایي فجلدوهم 100 جلدة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فيه
دین الله زناکار زنانا او نارینه لرا سل دوری ور کوي او د الله په دین جاری کولو باندې پیزړو مسوي دې سل دورو ته دې سل کوړو ته سوي لا تاخذكم بهما رأفة في دين الله ما را دي شي تاسو لرا ترس فجاری کولو د قانون د الله کې په دی باندې چې ترس پیدا لرا نشي دغه ته سوي فرعون یو خود ساخته قانون جوړ کړو کنو جوړ کړ د دیو جن فرعون ځان ته الہ وي سی ځان ته خدای وي چې زما خپل قانون دی او زما په قانون باندې به خلک چلیږي نو چې د چا په قانون خلک چلیږي نو هغه ته خدای وینو نو فرعون ویلو انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد انی اخاف ان یبدل دینکم زیریګما چې کې دې شي چې تاسو دین بدل کی دین سو قانون دې تاسو قانون بدل کی منګه دومره خپل آزاد قانون راځته وي الګو جنې برغ ګرځي او خسته چې کمندونو نظام دی ټي وي او فلمونه آزاد ارث چې کمندونو آزاد کرپشن آزاد رشوت آزاد شراب آزاد زنا آزاد ارث چې کمندونو آزاد آزادی دا آزادی دا څوک د چانه څه تاسو کولای نشي او بس ګرځي خو کوله کار دی ازادي ده موسی راغله دی او تاسو دین بدلول غواړي یعنی دا قانون بدلول غواړي د دې په ځای بورقیه چی خزوتا پرده راولي حیا راولي عزت راولي آزادۍ په ځای باندې پایبندي راولي موسی تاسو دین بدلی او ایظهر فی الارض الفساد او غرض دا دې چې زمکه کې دشګردي راولي